په دې ننني ویلاګ کې به زه تاسو سره د تغبایۍ چې کوم کندرات دي د هغې پوره هسټري به درسره شریکوم او په هغې کې چې کوم ځایونه دي او د څه دپاره دي نو په هغې به درسره خبره کوم. د ټولو لمبې چې دی دې ته تغبایي ولې وایي. دا چې و دا د غرونو مطلب په بر ایریا کې داسې یو کولاو شانتې میدان او بل چې دی یو هغه طرف ته دغه د غر بل دې طرف ته خوا غر دی. نو د دې دواړو باندې یو دغلته چینه وه یو دغلته چینه وه. نو دا دواړه به داسې راتلل او اوبه به مطلب یو ځای کېدې. نو په دې وجه چې دی هغې ته بایي وایي. نو په دې وجه چې دی د دې ځای نوم یې تغبایي ورکړی و. اوس مخې ته ځم تاسو ته چې دی زه د ګوتم بوت چې کوم مین سټوپا وه هغه به درته ښیم. کم چې د بوتیزم دا کم خلک چې دی بوتمت د دوی چې کم مشر او هغه چې مړ شوی تقریبا په 84,000 سټوپاګانو کې چې دی د هغه چې کله وسوځو د هغه ایرې راغستې او په سټوپاګانو کې مطلب دننه بنده کړې بیا به چې دی دوی بوت عبادت کوو. هغه به درته ښیم پکې. خو دا تړمبې ښیم دغه یوه سټوپا ده د دې نه علاوه دا خو هغه مین سټوپا یې کم نه چې دوی عبادت کوي که نه. دا یو سټوپا چې دی دا وړه دا تقریبا 35 سټوپاګانې دي دا وړې وړې. نو دا د څه دپاره دي او دا چا جوړې کړي دي. د بوتمت ته خلک چې کومو بوت پرسته دوی چې به کله یو سوال وکړو او هغه به پوره شو نو هغه مونږ چې دی زمونږ خلک چې کوم تاسو ته پته د هغه منښته کوي که نه. یاره وایي که دا کار وشو نو زه به پلانکې شي خیراتي ورکوم یا به چې دی مطلب څه نه څه منښته وکړي. نو دا هغه منښتې دي. کله چې به د دوی یو سوال پوره شو نو دوی چې دی دوی به دا سټوپاګانې جوړې کړي دا وړې وړې سټوپاګانې. نو دا هغه سټوپاګانې د دې نه علاوه دې ځایونو ته که وګورئ دا ځایونه چې دي دوی ته که وګورئ نو دوی به دلته کې چې دی بوتان ودرولو په مختلف سټایلونو کې. دلته دا ټول ځایونه دغه بوتانو دپاره دي. دا چې دا هغه مین سټوپا ده دا درته هم ښیم چې دا کومه سټوپا ده او په دې کې چې دی د دې شاته مطلب څه هسټري ده که نه. نو هغه در سره هم شریکوم. دا چې دی ګوتم بوت کوم چې د دوی د ټولو نه غټ مشر و نو هغه چې کله مړ شو نو د هغه چې وایسوځو د هغې ایره چې ده نو هغه تقریبا په 84 مطلب په 84,000 سټوپاګانو کې چې دی د هغې هغه ایره چې ده هغه پکې دننه ایښې ده. نو دا هم هغه مین سټوپا ده په کوم کې چې د ګوتم بوت هغه ایره چې دی هغه پکې دننه ایښې ده. نو دا هم په هغه سټوپاګانو کې ده. نو دا 84,000 مطلب 84,000 سټوپاګانو کې چې دی د ګوتم بوت هغه ایره چې کومه ده هغه یې ایښې ده. په هغې سټوپاګانو کې یوه دا سټوپا راځي. د دې نه علاوه دا چې دي دا ځایونه نو دا تاسو ته ما هلته هم ویل چې په دې کې به دوی داسې بوتان به پکې ودرولو په دې ټولو کې او مطلب په خپل سټایلونه لکه ناشنا سټایلونه به ودرولو هغه بوتان. تاسو به لیدلي کېدای شي زیات ځایونو کې په پکچرو کې به د میوزیم کې نو دا هغه ځایونه دي په کوم کې چې دی هغه بوتان یې ودرولي داسې. نو مخې ته ځو نور ځایونه دي هغه درته هم ښیم راځئ هغه را سره مو ګورئ. دا ځای چې پکې دی دا یو نو دا ته ښکته ښیم دوی چې به کله مطلب چیله به یې اچوله لکه عبادت به یې کولو خپل او سوالونه به یې کول نو هغه درته ښیم. د دوی کچې کمرې دي په دې کې باقاعده دا ورته سیړۍ ورکوزي شوي دي او دا درته اوس ښیم چې دا څه دي او دا د څه دپاره دی. دننه پکې تیاره هم ده لایټ مې پسې راغستی دی نو دوره ده ګزاره حال رڼا به کوي. نو دا ځای چې دی دا کله چې به دا بره مین سټوپاګانې چې تاسو ته مه وښولي کچې سټوپاګانې چې جوړې کړي نو راځم په ډیټیل سره خبره کوم. نو په دې کې بیا دا تقریبا 4-5 کمرې دي که نه وړې وړې. دې کې به دوی چیله اچوله. چیله مطلب دلته به دننه ناستو په دې کې او خپل عبادت به یې کولو لکه سوال به یې کولو د شپې د ورځې. نو کله چې به د دوی سوال پوره شو مطلب هغه چې څه به یې غوښتل هغه به ورته میلاو شو نو دوی به بیا هغه وړه سټوپا جوړوله کومه چې تاسو ته ما بار وښوله. دې ته زه اوس دننه رالم دا وګورئ دا د دوی مطلب یو چیلهګاه شانتې وه. چیله به یې پکې واچوله او بس خپل سوال به یې کولو او ناست به و که نه. نو چې کله به یې سوال پوره شو نو هغه بره کومه وړه سټوپا چې ده نو هغه به یې هلته جوړه کړه. دا ځای چې پکې دی نو دا پکې د دې دپاره دی کله چې به دوی عبادت کولو نو چې کله به مطلب ستړي شو یا انسان لازم په یو ځای باندې تنګېږي بور کېږي نو دوی به دلته رالل او ښه به یې دلته کې چکرې مکرې ولګولې وبه ګرځېدل یا به کېناستل. مطلب دا چې ځان به یې ښه مایند به یې فرېش کو بیا به د دې ځای نه واپس راتلل او دلته به تلل او خپل عبادت به یې کولو. د دې نه علاوه نور هم بله ښه ځایونه دي هغه درته هم ښیم. نو دا ویلاګ چې دی تر اخیره پورې وګورئ
او ویډیو چې دی سکپ کوئ ما. د دې نه علاوه د دوی چې کوم مکتب و مونږ خو ورته په پښتو کې مکتب وایو هغه درته ښیم. هغه دا مخامخ دی کله چې به دوی مطلب څنګه چې زمونږ په مذهب کې مدرسې دي دغه شان د دوی دا یو مدرسه وه. دا دوه چته یو دا یو په د پاسه بلو. نو دا هغه مدرسه ده د دوی مطلب د دوی چې به کم خپل دغه به پکې ورکوو که نه د مذهب مطابق تعلیم. نو دا هغه دی. د دې نه علاوه دا چې پکې دی نو دا د دوی چې کوم مطلب واشروم و دا هغه دی. د دې نه علاوه دا زه درته ښیم دا د دوی یو کیچن و که نه دا چې دی دا د دوی کیچن و دا به د کیچن دپاره استعمالو او بیا دوی چې به مطلب خوراک کولو نو دا هغه روم دی دوی به په دې کې مطلب دننه بیا خوراک کولو. او دا سیړۍ چې دي نو دا د دې مطلب د دوی دا مکتب چې کومو نو د دې دویم چت ته دا سیړۍ ختې وي خو دا دی چې هغه پران شوی دی. دا ځای چې پکې دی نو دا درته هم ښیم چې دا د څه دپاره دی. نو راځئ دا چې دی تاسو که خیال کړی وي څنګه چې زمونږ په سکولونو کې په دې کې هغه سټاف روم وي او ټیچران چې دی هغې پکې مطلب څه مسلې وي نو د هغې دپاره میټینګونه کوي. نو دوی ته چې به څه هم داسې مسلې وي دوی به دلته راغونډ شول او خپل میټینګ به دلته وکړو او د مسلې حل به یې راوباسو. د دې نه علاوه دغه مخامخ ایریا چې تاسو ته ښکاري دغه ټوله دغه آبادۍ چې دی دا جال دی دې کې به ته ښکاري. نو دغه چې دی دلته چې به کوم سټوډنټانو که نه هغې دپاره دغه هاسټلې وي مطلب هغې دپاره دا هاسټلې وي هغې به پکې پاتې کېدل دغه مخامخ کوم آبادۍ چې دی. نو راځئ اوس بره ځو دغه بره ځای ته ځو. د دغه ځای نه چې دی تاسو ته مونږ د دې کنډرات ته پوره کم لاندې چې پوره وي ښکاري د آبادۍ ښکاري نو دا درته ښیو. بیا به انشاءالله په دغه ځای باندې دا ویلاګ ختمو. نو راځئ مونږ سره اوسئ او دا ویډیو چې دی دا سکپ کوئ ما تر اخیره پورې وګورئ. دا اوس دا سیړۍ دي په دې باندې اوبه راخیږو. یو خو ګرمي ده ډېره سوه غرمه دي خو به راخیږو چې تاسو ته دا پوره آبادۍ چې کوم دی نو دا درته د بره نه وښیم. دا وګورئ. نو د دې پوره هسټري چې کومه ده هغه ما تاسو سره شریکه دا کړه چې مطلب دا د څه دپاره دي کم ځای د څه دپاره و دا کومه سټوپه مطلب چا جوړه کړې وه. یو ځای مې درته باقاعده په ویډیو کې وښو او ښه باقاعده هغه مې درته وویل چې دا د څه دپاره دي. هغې ته که وګورئ دغه مخامخ آبادۍ چې کوم دی نو دا تاسو ته ما پهله هم ویل چې دا د دوی یو هاسټل و. هلته چې تاسو ته ما هغه مکتب وښو نو هغې کې چې دی دوی خپل تعلیم به ورکولو نو لکه د دوی چې کوم هغه سټوډنټان بو نو هغوی به دغلته بیا پاتې کېدل. دغه هاسټل دی مخامخ. دا چې دی د دې نه دا لاندې ټول کوم ویو چې دی د آبادۍ دا ټول ته ښکاري. نو دا درته ښیم دې سیړو ته به راخېږم دې نه یې ته ښیم او ښه خوا ځمه بیا دا وګورئ خو د دې ځای نه خیر نه ښکاري هغې ځای نه. نو هلته ځو دا درته پوره ښیم ویې ګورئ. بل غرمه چې دی ډېر سیوا تیز دی نو دا سا مې رامات شو ستړی شوم ولې چې ډېر زیات پکې وګرځېدو. نو دا وګورئ دا د کنډرات لاندې چې کوم آبادۍ دی ټول ویو دا. بل که تاسو خیال کړی وي زه اکثر داسې ځایونو ته لاړ شم اثار قدیمې چې کوم وي نو په دې کې هغه د میچن نه وي د میچن په شان ګول ګټې وي په کې سورې وي نو دا د څه دپاره وي دا درته هم نن وایم. که تاسو خیال کړی وي لکه مونږ خو به دا د خپل مذهب سره نه کمپیر کوو خو زمونږ د جوماتونو چې کومې منارې وي که تاسو خیال کړی وي که نه نو هغه د میچن په شان کم شیونه چې وي نو هغه د دې سټوپاګانو د پاسه چې دی د دې د پاسه داسې مطلب د یو بل د پاسه ډېر شي یخي پهله یو غټ یخي د میچن په شان بیا لږ وړوکې بیا وړوکې داسې لکه په دغه طریقه باندې هغه به تاسو ته ښکاري. که دا نننی ویلاګ هم خوښ شوي نو لازم لایک کمنټ وکړئ او مخې ته یې سره شیر کړئ. که زموږ پیج چا نه فالو کړی نو مزید د نورو تاریخي ځایونو دپاره او د ښه ښه ویلاګو دپاره زموږ پیج چې دی لازم فالو کړئ. د بل ویلاګه پورې د الله په امان.